صرف مختصر د دې باب او د حدیث ترجمه کوم یو دو خبرې د تر دې متعلق وي دا کتاب دی او دې ته بخاری شریف وای او دا بخاری شریف ورته ولې وای د دې ګورې خپل جدا نوم دی خو دې ته بخاری شریف وای ځکه که ملا صاحب چې دا لیکلی دی نو هغه ملا صاحب لقب چې دی هغه بخاری دی امام بخاری نو دا په بخاری شریف مشهور دی جامع د امام بخاری او صحیح د امام بخاری او دا کتاب هغه کتاب دی چې قرآن شریف پسې د صحت په معیار د دنه مضبوط کتاب ول نشته او د حضور پاک مبارک حدیث پکې ټول را جمع دي په دې کتاب کې او چې ترسو دا کتاب یو ولک نی ویلې مونږ ورته عالم نه وایو یو جنې نه ویلې مونږ ورته عالم نه وایو چې دا کتاب یو ولک وایي مونږ ورته ملا صاحب وایو عالم ورته وایو او چې جنې وایي نو مونږ ورته عالم وایو زمونږ دارومدار د علم په دې کتاب دی زمارو او هر چا ته دې نوم معلوم دی ماشومانو تم او لویو تم بخاری شریف بخاری شریف بخاری شریف ډېر لوی قبولیت خدای دې کتاب له ورکړی او دا قبولیت د دې کتاب ولې دی د دې کتاب دا قبولیت ولې دی خدای دونه قبولیت ولې ورکړی دی رونو دې ملا صاحب کې اخلاص ډېر زیات او کم ملا صاحب کې چې اخلاصي هغه له خدای برکت ورکوي او قبولیت ولا ورکوي د دې کتاب د پاره د دومره خواري او محنت کړی دی رونو زه راته نشم ویلی دې په کوڅو کې ګرځېدلی دی د یو حدیث د پیغمبر مبارک د پاره د میاشتو مزلې کړی دی او بیا دا لیکلی کم ځای دی دی چې صفا کو نو په مدینه شریفه کې مکې نه شروع کړو مدینه شریفې ته لاړ فی روضة من ریاض الجنه مونږ چې ورته ریاض الجنت وایو هلته دا کار کړی او دومره خواري ما كتبت حدیثا الا اغتسلت وصليت ركعتين واستخرت الله تعالى حتى استيقنت صحته د هر حدیث نه مخکې غسل کړی چې لیکه به او بیا به 2 رکعاته لمونځ کو او بیا به استخاره کوله نو د هغې نه پسې حدیث لیکلی څومره خواري او چې یو ځل به حدیث ولیکه نو قلم پخوا د لرګي د خوړلې قلمونه به نو هغه د نل نه به جوړی نو به بیا په چاکو تیره که بل به ولیکه نو بیا به چا وی یو ځل خو چې قلم تیره کې نو بلا حدیث لیکلی کېږي نو هر ځل ته قلم تیره کې نو د به دا بوره مې پکار ده نو چې تیره کو به قلمه بوره به ځان سره جمع کوله نو بیا یو پنډ بوره جمع کړې وه نو چې مړ کېده نو وصیت یې وکړ وي دا هغه بوره ده چې په دې ما د حضور پاک حدیث لیکلی دی نو چې زه مړ شم ما له غسل راکوې نو خشاک کې به دا بوره واچوې چې د دې تو اوبو ته ورسي او د اوبو تو زما وجود ته ورسي داسې ملا صاحب د حضور پاک ویښته مبارک وسره ابې ځان نه جدا کول د لستوڼې کې ځان له ځای جوړ کړی و هغې کې به پراته وسره او د حدیثو درسونه یو خوا بل خوا او بیا د باطل مقابله دا دومره وه چې د دې غریب په وطن کې ځای نو حقګو مولا خو څوک نه پرېږدي څوک یې د یو ځای نه شړي څوک د بل ځای نه خیر قصه اوږده ده خو آخر وخت کې خرتنګ ورته وایي اوس ورته قریه اسماعیل وایي هلته دی راغی رشته دارانو کره دیره شو د بخارا نه بادشاه راوشړه ویې ویسته چې دلته راغی نو دنیا طالبان را جمع شو عالمانو له خلق راځي نو چا ورته وی د سمرقند بادشاه توباسي فیصله وکړه نو د ورکوټه اختر شپه وه روژه تېره شوه نو د خدای ته وژړل او لاس یې اوچت کړ اللهم قد ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضني الیک غیر مفتون یا خدایا ستا دا دومره غټه ځمکه ده او په ما تنګه ده په دې دومره اوږده ځمکه کې د زما ځای نشته
څوک مې یو خوا شړی څوک بل خوا بس خدایه ما ځان ته واله ما ځان ته قبض کړه عالمان وایي د مرګ سوال به نه کوې خو چې په دین یېرېږي بیا کولی شي خدای ما ځان ته قبض کړه وامله باقي خو د فتنې نه مې وساته نورونو د اختر په شپه ملاستو خولې ته وبې دی وفات شو نو نږدې کلي کې یو ملا صاحب خوب ولید وی حضور پاک مبارک مې په خوب کې ولیده ملګري ورسره نو ما ورته وی حضرت څه کوې وی د امام بخاري استقبال نه راغلی نو چې راویښ شومه نو رپېدم چې خدایه څه چل خو شوی نو په اس مې خپه واړوله خرتنګ ته لاړم چې کوم ځای دی دیره نو د ژړا چغې مې واورېدې ما وی څه چل نه وی لږ ساعت مخکې امام بخاري صاحب وفات شو نو دا هغې مولا دا کتاب لیکلی دی چې د مرګ په وخت کې د روح استقبال محمد مصطفی کوي ټول وایي صلی الله علیه وسلم نو بیا به د قبر نه خوشبویي تله دې قبر لتلی اصل قبر یې لاندې دی بره د ماربل عارضي قبر جوړ کړی دی خلک هغې ته ولاړ زه لاندې اصل قبر ته کوز شوم د سمرقند نه یو 20-22 کیلومتر د بخارا پر روډ غټه مدرسه ده خو شاړه ده اوس او غټ قبر یې دی ښه مزېدار یعنې غټه قبر عام د شریعت مطابق دی او غټه مدرسه ده ما هم ډېر وجړل مې خدایه څومره لوی د علم غر په دې خاورو کې پروت دی او د حضور پاک د احادیثو خدمتګار دلته پروت دی او په دې کتاب کې څه لیکلی دی ټول د حضور پاک احادیث مبارک دا باب یې ولې کېښود ډېر مختصر نو د دې دوه غرضه دی یو ګران دی یو اسان هغه اسان به ووایم دا هغه زمانه کې بعضې خلکو باطله ډله و معتزله ورته وایي نو د هغوی یو ګنده نظریه وه ډېرې نظریې دي اوس وخت نشته یو ګنده نظریه وه هغوی به وایي چې دا مونږ که مې نیکۍ بدۍ کوو د دې وزن نشته هلکه زمونږ خو عقیده ده چې دا مونږ څومره نیکۍ یا بدۍ ګناهونه کوو دا به د قیامت پر ورځ په یو تله الله تلي نو که د چا نیکۍ درنې شوې اما من خفت موازینه اما من ثقلت موازینه موازین حسناته د نیکو تله درنه شوه فهو فی عیشة راضیه جنت ته بځي اما من خفت موازینه او که نیکۍ سپکې شوې نو فامه هاویه وما ادراک ما هي نار حامیه دوزخ ته بځي دا ټولې نیکۍ بدۍ به تللی کېږي دوی وایي هغه شی تللی کېږي چې یو ماده لري نیکي بدي خو مونږ ته په سترګو ښکاري نه دا به تله کې څنګه اچولی کېږي او تللی کېږي نو امام بخاري په هغوی رد کوي دې څه وایي ښکلی جواب کوي هلکه وایي دا خو زمونږ الله فرمایلی دی وندع الموازین القسط لیوم القیامه چې د قیامت پر ورځ به د انصاف تلې لګوم دا چا ویلي دي ما ته ټولو وایه شوق سره وایه نور شوق سره وایه الله ویلي دي نو چې الله وایي تله لګوم او نیکي بدي پې تانم نو زما او ستا پکې څه خبرې دي چې ګڼې وڼې وایه او د دواړو جهان مبارک سردار فرمایي دوه خبرې ثقیلتان فی المیزان په تله کې درنې دي نو چې حضور پاک وایي تله وایي او الله بس دا مونږ منو ډېرې خبرې دي چې الله او رسول ویلي دی او زمونږ عقل ورته نه رسي نو مونږ به په الله او رسول اعتماد کوو او به منو په هغې به ایمان لرو هغې ته ایمان بالغیب وایي اگر چې زمونږ عالمان د دې جواب هم کوي هغې وایي دا نیکۍ ډېر جوابونه دي خو مختصر دا نیکۍ به دی دلته خو ماده نه لري وجود نه لري لیکن د قیامت پر ورځ به د دې وجودونه د دې به شکلونه ووجدوا ما عملوا حاضرا قرآن کې الله وایي نو هغه وجودونه به یې راوالي او هغه په تله کې ونه واچوي دا قرآن شریف وایي وندع الموازین القسط لیوم القیامه
قیامت پر ورځ به دا زه تلم. او دا تله څومره ده، لومبی چې خلک د قبرونو نه پاسي هر چاله به خپل عمل مخې له راشي، د هغې نه پس به بیا څه چل کېږي، بیا به د هر پیغمبر حوض دی، زمونږ د ښکلي مبارک پیغمبر د حوض نوم کوثر دی. هلکه مونږ به ټوله غیله ځو که خیري ښه انشاءالله وایه، نو هغې نه به وبسکو که خیرې. د هغې نه پس به عملنامې راخورې شي، چاله په ښي لاس او چاله په ګس. د هغې نه پس پل صراط دی او هغې ته مخامخ تله لګېدلې ده، او د تلې به نگرانی الله کوي، وزن به په جبریل علیه السلام کوي، او هر پیغمبر به خپل امت ته ولاړې، او آدم علیه السلام به ټولو بچو ته ولاړې، او جبریل علیه السلام ابه نه وزن کوي، او ملک الموت به م ولاړې، کرام الکاتبین فرشتې به مې. لومبی وزن به زمونږ د ښکلي پیغمبر د امت نه کېږي که خیر انشاءالله. تله څومره ده؟ نو داود علیه السلام یو ځل الله نه تپوس وکړه، الله دا تله راته وښایه چې ویې داود علیه السلام بېهوشه پرېوت، چې هوش کې راغی ژړلې، وی خدای دا خو دومره غټه تله ده چې زمونږ په دا اوه اسمانونه او دا ځمکې پکې واچې یو ګوټ کې ځایېږي، نو زمونږ په عمل به څنګه ډکېږي. نو الله ورته وفرمیل ای داوده چې زه غواړم په یو کجوره یم ډکولی شم، چې اخلاصي عمل کې خدای وزن پیدا کوي. نو دغه تله باندې به وزن کېږي، د چا نیکۍ درنې شو اعلان به وشي جنت ته، او چې د چا نیکۍ سپکې شو اعلان به وشي دوزخ ته، او که د چا برابر شوی د جنت او دوزخ منځ کې یو ځای د اعراف ورته وایي، په هغې به سمودی بیا به جنت ته ځي. نو ځکه امام بخاري څه وایي وندع الموازین القسط لیوم القیامه. هغه طالبانو خبرې نشم کولی ښه، وان اعمال بني آدم وقولهم توزن، په دې تله به څه کېږي، د بني آدم و عملونه او خبرې به وزن کېږي. بیا دې د قسط معنا کوي، نو دی وی القسطاس العدل بالرومیه، دا شرح الغریب بالغریب به ته زمونږ طالبان وی. پر روجه مجه کې مجاهد یو لوی عالم دی په هغه حواله ورکوي چې قسطاس عدل ته وي، نو قسطم عدل ته وی. ویقال القسط مصدر المقسط، نو طالبان وی چې قسط مصدر د ثلاثي مجرد دی، او مقسط اسم فاعل د ثلاثي مزید فی دی. نو دی وی چې دا مصدر المصدر دی، قسط مصدر المقسط، دا مقسط مصدر اقساط او دا قسط دی، او قسط ته وی دا دی پکې اوس فرق کوي. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وی مقسط عادل ته وی. واما القاسط فهو الجائر، دا مقصد دا چې د مزیدونه استعمال شي انصاف ته وی، او چې مجردونه ظلم ته وی. ان الله يحب المقسطين واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. بس دا استاد احمد ابن اشکا، دا استاد محمد ابن فوزیل، دا استاد عمر ابن قعقاع، دا استاد ابو زرعه عمر یا حریمی نوم دی، دا استاد ابو هریره، دا استاد محمد مصطفی، ټول صلی الله علیه وسلم.